هیڅوک هم نشته، بس کور کې ماشومان بچي ژاړم، بیا بچو ته وایم بس زه خیر. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه کونډو رونډو سره خپل تعاون جاري ساتلی. یو ورور د عثمان نه راغلی راشه دې خواته او دی وایي چې زما یوه لورکۍ ده، یو مې زوی دی، لورکۍ مې چې کومه ده هغه ذهني ټیک نه ده، کور والی وفات شوي دي، ژوند مې ډېر د کړمو سره دی. او یو څنګه ژوند تېرېږي څه وایي؟ ژوند خو ډېر بس خراب تېرېږي او لور مې لیونی شانته ګډه وډه ده او بس یو مې زوی دی ماشوم او بس کور هم داسې ګډ وډ دی، بس غریبي دی ډېره زیاته. کور والی کله وفات شوې ده؟ 2 کال یې شو جي. او لور دې لیونی ده څنګه؟ او لږه ذهني خرابه ده. ذهني به ده 2 بچي دي؟ او جي 2 بچي مې دي. دلته رالې؟ او جي دلته راغلم. انشاءالله ستا کور ته به مونږ درځو دې نه والی ګوته. ها تاسو چې دی کوم ځای؟ میاګانو کلي. میاګانو کلي. کوم وخت نه دلته راځئ؟ پروس کله غلی مسخ کاري اوس رالم. پروس کال راغلی وي؟ یو ځل راغلی وم، بیا مې زوی څه دې وړلي وو پروس کال؟ غوړي مې وړلي او سخ کال اوس رالم. اوس په لومړي ځل رالې. صحیح شو. والې ښه تاسو چې دی کوم ځای؟ زموږ د تورنزو غټې رو جوړی نو د هغې ټایم بس کېدو کېده نو هغه بیا دغلته لوړی شي. تورنزو کونډه یې؟ 5 بچي مې دي. ته هم کونډه یې؟ تاسو هم کونډه یې جي؟ تاسو ته ما کونډه. او ته؟ او زه هم کونډه یم جي. بل کال به هم راتلم، هر څه به دې راله راکوله، اوس هم رالم. بچي دې څو دي؟ 5 بچي مې دي. ستاسو ګټه وټه سره؟ زموږ ګټه وټه به دغه ده چې ته خیر زکات صدقات ولې مې ودونه کړي دي، بیل دي رانه یو مې مصریتوب ته کښېنولي شاګرد دي. ګرانو کتونکو په دې سوچ پکار دی چې یو زنانه کونډه ده، خاوند یې نشته، واړه واړه بچي دي، د ګټې وټې څوک نشته. تاسو دې سوچونه وکړئ چې ملب خان شیرپو ته به خور مور داسې کیمرې ته ودرې، دا مې ټولې خویندې میندې دي، خدای دې څوک نه محتاجه کوي. د دې خبرو نه روزه مړه 21مه صدي د خلک کم ځای ته ورسېدل، پاکستان او بیا پښتونخوا بیا د حکمرانانو دا ملک کم ځای ته ورسو. خبر یې چې ګراني دلته څومره ده؟ د دې ښځو د ژوندونو نه خبر یې؟ د دې ښځو د مجبورو نه خبر یې؟ د بچو نخرې ګورې؟ دا د دوی نه تپوس کوې. ښه کونډه یم او واړه بچي مې دي، دلته په پیله ځل باندې رالم. د کوم ځای یې؟ ډګرامه تورمزو ډګرام. تاسو مې تورمزو یې؟ ښه په پیله ځل رالم. 4 واړه مې دي، 3 جینکۍ یو هلک مې دي. دلته په لومړي ځل رالې؟ لومړي ځل رالم. 4 جینکۍ؟ 4 نه 3 جینکۍ مې دي، یو هلک مې دي. نو ګټه وټه هم څه ده؟ هېڅ هم نشته دی، بس تا او ما راکوي او بس درکوي ګاونډ خلک درکوي څه؟ د ګاونډ خلک نه راکوي، نه خپل مین نه سره لاس امداد کوي. نو بس داسې څوک ماښامې څنګه وي؟ بس څوک راله لږ لږ انګولې روړي، بس په هغې باندې وخت تېر کړو. کوڅې کوڅې ته بچي هم ګورې؟ پلارونو بیا هم ښه وه؟ هېڅوک هم نشته، بس کور کې ماشومان بچي ژاړم، بیا بچو ته وایم بس زه خیر. خپل وخت مې تېر کړو په هغه لږ لږ انګولي باندې، خلک پوچي پوچي کاسه کې روړ. تاسو چې د کوم ځای؟ زه چې د دې بدوانې یم او خاوند مې مړ دی او 8 کالې وشو. کونډه یې؟ کونډه یم، 5 واړه مې دي، یو هلک دی او 4 مې جینکۍ دي. 4 جینکۍ دي. ژوند څنګه روان دی؟ ژوند بس څه تېرېږي، خو بغیر نارینه نه څه زندګي، پردی خدمت کوم. نن مې جامې استري کړې، چا له جامې ځم، چا له استري کوم، هر یو مزدوري بس کوم او بس د خپلو وړو بچو له یې راوړم. ماشومان دي راته بس ناست دي، د الله په اسره زما په اسره دي، بل اسره م نشته. ماښام چې وي او د لکه نور هم دسترخوان یې ډکې وي که نه؟ بس بې پلاره څه زندګي، خو بس الله یې ورکوي هغه ماښامې بس څه خوار ماښامې مې چا سره وړلي هغه وخورو، چې څه په خپله هم څه وس کېږي پاخه کوکنې، نو بس هغه یو بل کوڅې ته ګورو. راځه مورنۍ خره ده رامخکې شه. ګرانو کتونکو دا زنانه خو به پېژنې، 7 لوریانې دي، په 7 کې 3 معذوره دي. 7 لوریانې دي، په هغې کې 3 معذوره دي. د کلونو راسې دلته راځي چې کله نه ما دا سیسټم روان کړی، خو په هغې کار نه کېږي، دا دوکان په دوکان ګرځي، خیر هم غواړي. بعضې خغدار خلکه مورې خوا شاوې شړه مور هم خلکه نه وایي شابه ځه شابه، خو د دا ښځه درته ښیم چې دا ډېره ضرورتمنده ده. د دې کور کې 7 جینکۍ دي. داسې ده
بچی مې ټول 3 معذوران دي، بیماران دي، د جټکو بیماران دي، لاسونه یې ګوډ شل دي، بله مې شوګر دی، سابندي مې ده. بله ورځ هغه د ورس چترال کورونو ډاکټر له لاړم، د الله د نامې دوی راکړه او داسې هر وخت ناجوړه یم، نیکانو کره رسۍ کار هم نشم کولی، نو هغوی راته وینا کنځلې کوي. نو راپرېوتم، نو خپه مې خوږ شوه، ټکونه پکې رالل. بیا دلته رالم په جړا باندې، نو دوی راله اوړه موړه راکړل، نو ټیم دې تېرېږي پرې، خو د ده په هغه باندې نور موږ سره څوک نه امداد کوي، نه خپل کوي، نه پردي په خپلو کره ورځو خیرې کنځلې راته کوي. خو نیکانو ته وایي نو خدای مې تباه برباد کوي، تاسو له موږ رقمې پورې درکړو. نه چای نه روټۍ هېڅ هم نه، بس دغه ټیم داسې ګزاره حال دی چې نه چای پخو نه بل څه وي، بس دغه ډوډۍ نوړۍ د شپې ماښامې داسې ګډوډ یو، دغه پېشمني پخه کړو چې یاره ورځ راباندې ډېره ګډه وډه یو. هم چې دې ځای نه وړه یوسې نو د دې ځای نه وړه یوسو، نو بیا زمونږ هغه ګزاره حال کار روان چې بل یې بیا زما لپاره دغلته هلک ته ویلي دي ما له د ده په دغه د سموسې راکړي، کله پکوړې راکړي، هغه جماعت پې زمونږ ګزاره حال روان شي. جینکې مې دی 8 کسان یو کور، څوک مجبوري ده ډېره زیاته. اووه جینکې دي، یو دا راځه مور یې هغه المدینه سویټس والا زه ذکر کوم که نه، نو دې مور له چې څه ورکوي نو په هغې زه د صفت خلکه دي مو صفت یې کوم هم راځه دی خو تاسو نوخار یم. دا ګوره دا زنانه د نوخار ده، د څو کالونه دلته راځي؟ دا 3 کال شو. څو بچي دي؟ 2. خاوند یې کله مړ؟ دا اختر کې به 10 کاله پوره شي، غټ اختر کې. دې 10 کاله کې تا جون ولې نه جوړو چې دونه پونتون ته وکړو؟ څوک پردي بچي څوک ساتي، د خپلو بچو سره ګرځي، یو بل راکړي راپې چې را لوی بشي. صحیح راځه تاسو جی. زمون غریبي د خاوند مې کباړ کار کوي، 2 بچي مې دي، د خدمت په کور کې یم. څو کالونه دلته راځي؟ دا سخت کال راغلی مو، دا کال راغلم. بل کال هم راغلی؟ بل کال هم بوجۍ وړو وړو. کور خپل دی؟ نه د خدمت دی. ته خدمت کې؟ هغې کې څه درکوي نه؟ نه خانان نشته، د کور په سر بس کور کې اوسېږې په هغې خدمت کوي. راځه جي. ښه جي تاسو جي؟ زه کونډه یم، خانانو که کار کوم د کور په سر لګه، دویم کور په سر لګیا وي، زه هم لګیا یم. 5 بچي مو دي، اوس هم نن جندي ته لاړم، ساګ مې راوړو، هغه هم په نغري پرېښوده، زه ترې ووتم، که پوخې که ومې بس اوس د دې ځای نه وړې ویسم، دا به زه اغږم بیا به پخومه، بیا به پخې بیا به غټ وریجې هم ځان سره یو سره. مخکې یې چېرته وړلي؟ بل کال راغلی وم، اوس که دومره وړه نه وه چې هغه ګلې مو وې. بل کال چې دلته راغلی وې ژوند ښه روان و بیا؟ هر څه دې راکړي دي. دې کال د ړومبې ځل دی؟ لکه پرون راغلم راتې نه که نه نن بیا رالم. دا ولې ښه راځئ راځئ دې خوا ته له دې خوا راشه. څو کالونه راځي؟ 3 کاله مې وشو. څو بچي دي؟ 2. خاوند دې کله مړ دی؟ ډېر وخت یې وشو. ډېر وخت نه؟ او ایسته درک مې نه لګېږي، په دلته راشو دا وړم له تاسو راکړم، سخت کال مې په پیله ځل راکړلو او ډېرې مودې نه راکوئ، الله هم خوشحاله کړه. تم خدمت وکړه؟ پردي کور کې. پردي کور راشه دې خوا ته تاسو. تاسو جي؟ زه کونډه یم، شیرپو یم. شیرپو یې؟ څو کالونه راځي؟ زما دا وړومبی کال دی چې راځم، اوس مې خاوند مړ دی. څو بچي دي؟ زما 7 واړه دي. 7 واړه دي؟ نو ګټه وټه نه کوي؟ نو ماشومان دي که نه، ټول واړه دي، او جینکې مې 2 غټې وي، هغه مې واده کړي دي نه، او یوه ماشومه لور مې ده، اوس راسره کور کې ټولو کشره ده، او 4 هلکان دي. نو ژوند څنګه روان دی؟ نو هېڅ هم نه کوي. په کلي کې دا خان زکات ورکوه، مال یې پکې نه دی راکړی چې زه پکې اوس کونډه یم، او مخکینو خلکو سره د لیکلو نو هغوی له یې ورکړلې، 10,000 روپۍ یې ورکړلې، او مال یې هېڅ هم کونډې له یې پکې ورنه کړې؟ مال یې پکې نه دی راکړلی، غریبانانو له هم ورکړه، کونډو له هم ورکړلې، او مال یې پکې دا ځړولې بیخي نه دی راکړی. الله اینې هر څه اینې که نه. تاسو د کوم ځای؟ د کڼیور بادرخان کړي. څو کالونه دلته راځي؟ یو نیم کال هم شوي. 1.5 کاله؟ 1.5 کال پکې څنګه وي؟ لکه 13 کال راغلی؟ 13 کال هم راغلی. 13 روژه کې راغلی وي؟ 13 روژه کې. هغې نه بله روژه کې هم راغلی وي؟ راغلی. نو دا 1.5 کال له څه شو؟ 2 کال. سبق وی ته؟ نه سبق خو نه وی پرېوستی مې دی، اوس نو سکول ته نه ځم، مدرسې ته ځم، 3مه درجه کې یم. پلار دی؟ پلار مې مړ دی، 3 کال یې وشو چې مړ شوی. ټوله مشرۍ خور یم، یو مې ورور دی او 3 خویندې. دې ځل دی خو دویم ځل دی چې راځي که نه؟
صحیح نو ژوند څنګه تېرېږي لږ ګټه وټه هم څه ده ارور دی کوي اوس هغه صرف دغه ټاټکې مزدوري هر څه کوي پلار مې نشته اوس دغه دال ساګ هر څه خورو ګرانو کتونکو تاسو دغه زنانه خبرې واورېدې په دغه زنانو کې یوه زنانه چې کومه ده چې وي خاوند مې شته او پردي خدمت کوو په هغه خدمت باندې کور کې ژوند کوو بس یوې نور ټولې کونډې وي او یوې زنانه هم پکې دونه وي چې زما بچي مزدوري کوي یو ماله روړي دا قسمه خلک علب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته راځي نه پوهېږو چې تاسو د زکات حقدار څوک ګڼئ د خیرات حقدار څوک ګڼئ د دې خلکو نه د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام نه پیسې شته نه وزیر اعلی اعلان کړی نه ورته هغه 10,000 روپۍ میلو دي انتخابي مجبورۍ تنګ دستی دې ځای ته راوستي اوس هغې خلکو ته هم دا یو خبره کوم چېرته د علماو نه تپوس وکړئ اسلام څه وایي چې چا سره موږ امداد کوو تاسو سره دا بعضې خلکو ته خو صرف دا خبر یادي چې یو لاس نه بل لاس خبر نشي او زنانه ولې کیمرې ته راځي دا د دې زنانو نه تپوس وکړه چې په دې ماښام باندې خپله کټوۍ پرېږدي بلکې کټوۍ څه وینو نو څه به دلته کې راشي او دا موږ چې ورکوو دا موږ تاسو ته ښایو چې دې نه عبرت واخلئ چې یاره زکاتونه ورکړئ خو زه یم د عمرزو دومره خلک را روان دي خو د عمرزو د خانانو زکاتونه ورکړل نو دلته کې به غربت